ستا دعا چرا سروی دارنا. حامدا و مسلیا اما بعد. زما عزیزانو بعضی مسائل در سره هغه شریکومه چې خلکو مشور کړي دي چې آیا په دې روجا ماتیږي که نه ماتیږي. نو ډیر ضروري مسائل دی واورئ. اولنی هغه سیزونه چې په هغې باندې روجا نه ماتیږي هغه اولنی مسواک کول دي. اوس په مسواک سره روجا نه ماتیږي اگر که دغه مسواک لوند او تر ولني په هغې کې هغه خپل تریخوالی ولني په دې باندې روجا نه ماتیږي. دویم په برید غوړول یا سر غوړول په تیلو سره روجا نه ماتیږي. دریم په سترګو کې دوایي اچول یا سترګې تورول په دې باندې هم روجا نه ماتیږي. بله خوشبو استعمالول، عطر استعمالول، سپری استعمالول په دې سره هم روجا نه ماتیږي. د ګرمۍ د لاسه یا د تندې د لاسه لامبل غسل کول په دې سره هم روجا نه ماتیږي. بل هر قسمه انجکشن ستنه یا ډرپ هغه کولګي نو په هغې سره هم صحیح قول لري چې روجه په دې سره هم نه ماتیږي. یا د یو سړي مرۍ ته خیال نه او مچ رالی یا ماشې دننه وته یا څه کاڼې ماڼې چې دننه وته خیال نه مکمل هسې په خطا کې دننه وته نو دې سره هم روجه بیا نه ماتیږي. بل یو سړي له په خپله لږې شان الټۍ رالی او د ده روجه په لږو شان الټو باندې نه ماتیږي خو چې په خپله راشي په زوره یې نه راولي. بل یو سړي ته خودو او احتلام وشو په خوب کې نو د هغې سره هم روجه نه ماتیږي. بل که چېرته یوه ښځه وي یا داسې یو خادم وي چې هغه ته خپل مشر یا ښځې ته خاوند غوسه کېږي او هغه پخلی لږ سکي مالګه نو هغه د ژبې په سر سکلی شي خو واپس په دغه توکۍ دې سره هم روجه نه ماتیږي. بل یو سړي چېرته په خطا کې په خیال نه او خوراک یې وکړلو یا یې اوبه وڅښلې نو په دې مسایلو سره محترم روجه نه ماتیږي. خلکو مشوره کړي چې آیا روجه ماتیږي که نه ماتیږي. نو اوس به انشاءالله دې نه پس به بیا زه تاسو سره هغه څیزونه چې په هغې سره روجه مکروه کېږي هغه به در سره انشاءالله بیا ذکر کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.